زمونږ په معاشره کې یو رواج دا شروع دی چې خلک د دې اکثر د دې علماو لاسونه ښکلوي، یا بعضې دي چې هغه د دې علماو پټکي ښکلوي. نو آیا دا لاس ښکلول یا د چا پټکي ښکلول چې کوم دي دا څنګه دي؟ ګوره جي فقهاو تفصیل کړی دی، که چېرې یو انسان په خپله باندې دا غواړي چې دا سړی د زما لاس ښکول کړي، دا سړی دی دا قوم د زما لاس ښکول کړي، او په دې کې نیت د دا وي چې زما څه شي، زما بډایي او دې ځان ته څه وایي، نو په داسې صورت کې چې کوم دی د ده لاس ښکولوله نه دي پکار. او د چا چې لاس ښکول کو هغې ته خو پته نشته، خو دا کوم سړی چې غواړي چې زما لاس ښکول کړی شي نو دا سړی ګناهګار دی. یو سړی داسې دی چې مثلا موږ د علماو لاسونه ښکلو د عقیدت په بنیاد باندې، نو د دې علماو سره د عقیدت او د محبت په وجه باندې د هغې لاس ښکلول دې کې بیا څه قباحت نشته، خو بشر د دې چې هغوی دا نه غواړي چې زما لاس ښکول کړی شي. دغسې پټکي هم دي، تاسو به لیدلي وي بعضې خلک پټکي ښکول کړي په دې تندي باندې یا داسې که نه، نو دې کې هم څه قباحت نشته. دا خلک د عزت او د احترام په بنیاد باندې دا پټکي ښکولوي یا دا لاسونه دا ښکولوي. بعضې کسان لاس ملاوي نو سم ښکته شي ورته ټیټ شي، نو په دې کې دا چا سره چې دا لاس ملاوي او دی دا غواړي چې ماته دا سړی ټیټ شي نو دا ګناه ده، بیا داسې نه دی کول پکار. او که نه هسې یو سړی د خپل استاد ته د ادب او د احترام په بنیاد باندې لږ ټیټ شي یا خپل عالم ته او لاس ولا ونیسي او ښکول کړي ولا، نو دې کې بیا څه قباحت نشته.